د مرغو هګۍ به یې لیدلي خو د سیند هګۍ به تاسو نه یې لیدلي. یو کس چې دی ځان له ځمکه واغستله نو د خپل پلار خواله لاړو، هلته ویې ما ځان له ځمکه واغسته. پلار خوشحاله شو، هغه ویې زه چې ځو د دې ځمکې تماشه وکړو. چې کله روان شو نو خپل بچي ته یې ویې کشۍ او بیلچۍ راواخله. نو بچي ورته ویې په کشۍ بیلچې باندې څه کوو، مونږ خو ځمکه اغستې خالي د هغې تماشې له ځو. هغه ویې زه درته یم چې دغه له ځان سره راواخله او ځو د ځمکه تماشه چې دا کوو. نو پلار او زوی چې دی دا دواړه روان شو. کله چې ځمکې ته ور ورسېدو بچي ورته چې ما ځان له دا ځمکه اغستې ده. نو پلار ورته ویې تا کشۍ او بیلچۍ راواخله. چې هغه کشۍ بیلچۍ راواخیستلو وایي دا ځمکه چې دی دا ته وکنه. چې هغه وکنستله نو 2-3 فوټه لاندې چې دی په هغې کې کاڼ راښکاره شو. کاڼ راښکاره شو نو پلار ورته ویې دا ځمکه چې دا ستا دپاره نه ده صحیح. نو بچي ورته ویې څنګه نه ده صحیح؟ وایي په دې کې چې دی کاڼ دی، لکه د سیند کاڼې چې دي دا پکې پراته دي او دا د سیند هګۍ دي. دا د سیند هګۍ دي، دې له به سیند چې دی دا به واپسي راځي. نو د دې خبرې مطلب دا دی چې کوم ځای کې سیند بهیدلی نو هغې له سیند چې دی واپسي راځي. نو هغې پلار خپل بچي ته هم وویل چې دلته کې سیند بهیدلی دې له به سیند راځي، که 100 کاله پس ولې نه وي خو دې له به دغه سیند چې دی دا به واپسي راځي، یا خوړ نه هغه خوړ چې دی دا به واپسي راځي. نو نن سبا چې کم سیلابونه راځي او کمې تباهیانې کوي او کم کورونه وړي، نو دا هم د دې د وجې نه وړي چې موږ د سیندونو د خوړونو کمه ایریا چې ده هغه موږ قبضه کړي. لکه تجاوزات چې دي دا موږ کړي، هغې ته وردننه شوي خوړونه او سیندونه مخې چې دي دا موږ بندي کړي. بیا وایو زموږ کور یې ویوړو. نو دا کور د څه د وجې نه وړي چې موږ د سیند په منځ کې د خوړ په منځ کې چې دی دغه کورونه جوړ کړي، هلته یې ځمکې اخیستلي. د دې د وجې نه هم جاني نقصان کېږي هم مالي نقصان کېږي. چې په یو ځای باندې سیند بهیدلی، خوړ بهیدلی، که 100 کاله پسې که 200 کاله پسې، خو هغه ځګله چې دی واپسې به دغه اوبه چې دی دا به راځي. او چې کوم ځای کې کاڼ موجود وي دا د سیند هګۍ هغه خپلو هګو له چې دی ځان نه رسوي. څنګه چې مرغۍ خپله هګو له راځي نو دغه شانتې دغه سیند او خوړ چې دی دا هم خپلو هګو له ځان نه رسوي.